وقال انما يخشى الله من عباده العلماء وقالوا ما يعرفها الا يعرفهم وقال لكم من الظلام وكنا في يوم السعيد وقال ان الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يقدره في الدين ويساعده في التعلم وقال الزبير وله صلى الله على نبيه ما شاهد فقام ونزل ان ينكر كلمه تجمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال السجود عليه ان القران وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بني الاسلام في ذلك وقال معاذ كونوا وصالحين لكم كما علماء القران وعباد الملائكه يوفي الناس لاتقاء العلم عن الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب العلم قبل القول والعمل. مناسبة كتاب العلم سره واضح دی او غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د انعقاد ترجمه الباب نسری اغراض شتاری. یو غرض د امام بخاری د ترغیب ورکړي د تعلم چې ذکر وکړه د تعلم ترغیب ورکړي او هغه په دې شان باندې چې قبل القول والعمل خامخا عمل کې انسان پیدا دی لپاره چې عمل کوي. د انسان د تخلیق مقصد دا چې د انسان عمل کوي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او عمل درې قسمه دي چې تاسو ته معلومه ده مخویل. یو عمل د قلب دی ځکه تصدیق کول لري خبره چې الله یو دی او نور واقع. یو عمل د لسان دی لکه د ذکر او اذکار. یو عمل د جوارح دی. درې قسم عمل په کتاب الایمان کې تاسو وایي چې اختلاف د عمل په عمل د قلب کو امام بخاری یاد دي کنه. البته امام بخاری کې رد کاو په کرامیو باندې او په مرجئه باندې چې تاسو اقرار فقط تصدیق نه وایي معرفت توای جهمیو باندې معرفت غیر اختیاری دی. ایمان په عمل دی، عمل په اختیاری دی. نو حاصل د مسئلې دا چې عمل درې قسمه دی. یو عمل د قلب لکه تصدیق، یو عمل د لسان لکه موږ چې ذکر او اذکار کوو، یو عمل د جوارح. درې قسمه دی. امام بخاری رحمت الله علیه او دا درې واړه عبادت دی. دا دلو عمل عبادت دی اخو رئیس دی او ولی دا پرکا بنده دا دا یو پی سکار لکه پرکا بنده کونکا یا روسا پوری تا دا لوٹ سپیکر پونشو جو او دا پکیسو جو نپیجن اتو بانده شو یو پیس بانده دی خازا خده اکر نه دا پینګار وایي د دې بټنه شو کنه او دا پکې دی باندې جبلی پټکې نه دا اور به اشاره حاصل د خبره دا ځان نکوي دا یا عمل یو د قلب دی تصدیق هم عبادت دی. عمل د جوارح له کوم عبادت دی او عمل د لسان مونږ لا اله الا الله واذكار او دائم عبادت. الله فرمى ما خلقت الجن الا الجنس والانس الا ليعبدون. عبادت یعنی اعمال الصالحه عمل مقصود. امام بخاری چې عمل مقصود دی پیدا کړی واقع له او ګوري عمل موقوف فعل دی. تاسو چې علم د الله فضات او وجود نیرا غلي نو د قلب والا عمل چې تصدیق نشي کولای. تاسو چې ستا علم په صلات او په زکات او په صوم او په حج او په جهاد نه راغلي عمل نشي کولای. تاسو چې ستا علم په دې اقوال نه راغلي دې قول کې دا ثواب دې قول کې دا ثواب نو عمل نشي کولای. د امام بخاری رحمت الله علیه ترغیب ورکړي د تعلم
كلا والزهر عمل موقوف دي فتعلم باندې دا یو خبره دویمه خبره ضمناً به معلومیږي چې هغه کې مخکې باب کې ټول څومره روان دي چې فضیلت دا علم به معلوم شي شارحین دغه څه لیکلي دا ضمناً وایي ځکه صراحتا امام بخاري د دوه بابونه ښودلي دي چې د علم ډېر لوی افضل دی ولې ځکه دا مقدم دی په عمل باندې مقدم شو څنګه مقدم دی په عمل باندې مقدم په عمل باندې ذاتاً هم دی شرفاً هم دی عقلاً هم دی شرعاً هم دی ګوره عقلاً ولې دی دنیا کې چې څومره اعمال دي دا قطعاً غیر د شریعت نه حقوق دی که یو سړی د سایکل د چلولو علم حاصل نه کړي سایکل نشي چلولی که یو سړی د الف زبر او با زبر با د لیکلو علم حاصل نه کړي لیکل نشي کولی نو عقلاً او ذاتاً مقدم شو او شرعاً مقدم دی شریعت کې الله تعالی مخکې د تعلیم حکم ورکړي چې زده کړه وکړه د تعلیم ورځان کوی کې لومبه چې کوم وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو او د نبوت اعلان وشو د هغې نه پس اعمال تدریجا ورو فرض شوي ورو په قلار قلار یو ولې ځکه عمل مخکې علم غواړي ولې پوهیږي تاسو په دې لږ ځان پوه کړئ چې زکات مفروض شوی په مکه کې دی او وجوب ادا په مدینه کې شوی اقیموا الصلاة وآتوا الزکات دا نازل دی په مکه دا مکې دی بل اتفاق چې دا مکې دی نو حکم دا اقام الصلاة دین په مکه کې شو فرضیت معلوم شو نو حکم د ایتاء الزکات دا په مکه کې شو او فرضیت معلوم شو لیکن وجوب ادا رسو ولې پرېږده چې دا وپېژني دا وایي نفس وجوب مقدم کپی تاسو پکې چې څه وایي زکات زکات معنی لغوي نه مراد نو په جنګلو یو کې پته وته ولګي په سونا مال کې وای مال ولا وګټي چاله ورکو نو حاصل د مسلې دا شو چې ذاتا او عقلا هم علم مقدم دی ذاتا هم ولي موقوف علیه کنه یا تاسو ویلي په خبره څه دي موقوف علیه ماده تمخکي په دې نه کار نه کیږي ذاتا مقدم شو عقلا مقدم شو شرعا مقدم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما معلم دې تعلیم ورکړي نه پس به علم کیږي او هو یاد ساته چې موقوف علیه اشرفي موقوف علیه سوي اشرف او شرافت د دین معلوم کا شرافت چې د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفات او د رب العالمین د جميع افعال اعتقاد موقوف په علم دی او په معرفت دی چې تاسو معرفت د الله د ذات او د صفات او د افعال نه راغلي نو تصدیق نشي کولای نو سم شو اشاره دې خبره ته شو چې د علم فضیلت ضمناً اولی امام بخاری وی چې علم مقدم دی په عمل او په قول ذاتا عقلا شرعا شرفا دریمه خبره چې زما ذهن ته راځي هغه دا چې د امام بخاری رحمت الله علیه مقصد د فضیلت علماء دی دا دویمه خبره علماء تاسو کړي د شارحین ټول کړي دا لیکن دې باندې امام بخاری رحمت الله علیه مخکې وروسته ابواب منعقد کړي او د دې دلایل نه معلومیږي چې فضیلت علماء ثابت دی علماء ولی چې عالم علم حاصل نکی نو دې بل ته قول هم نشي کولو په خپل عمل نشي کولای بل ته قول خامخا کې او په خپل ور تلفظ کې او بل ته هم د عمل په خپل به عمل کې نو دا بغیر د عالم نه نکېږي نو فضیلت د علماء څخه معلومیږي او بل مو آیا چې ترغیب د تعلم قبل العمل ورکړي او ورپسې بل مو آیا بعض شارحین د داسې لیکلي دي وی د دې مقصد بلم دی هغه دا چې اصل مقصد د علم نه عمل دی اصل مقصد د علم نه څه دی عمل ټول دې معلومه کا یو پکې جوړو کا باب العلم قبل القول والعمل علم قبل القول والعمل الذي قبل معلوميږي
قبل نه معلومیږي چې علم مقدم شو په قول او په عمل باندې نو فضیلت د علم چې ضمنا معلوم شو اذا قبل نه متقدم معلومیږي اذا مقدم د قول او د عمل نه ذاتا هم عقلا هم شرعا هم شرفا هم موقوف علیه شو او د الله تصدیق د الله فذات ور باندې موقوف دي معاشرت نشو مقدم نشو نمبر 1 دویمه خبره چې دا ترغیب ورکړي د تعلم چې ته مکلف په قول او په عمل باندې ته مکلف په قول او په عمل باندې خدای نه مخکې ور علم حاصل کا علم دې حاصل کړي نه قول کول چې نه عمل کول شي نو ترغیب د تعلم هم شو خبره شوي او دریم غرض د تمو چې فضیلت د چا معلومه د علماء چې ګوري قول او د عمل نه مخکې علم دی او دا علم چې چاته حاصل دی چې هغه عالم وي هغه افضل دی رستوراشي او دریمه خبره ترغیب ورکړي د حصول د علم یو مطلب شو د تعلم ترغیب ورکړي د حصول د علم او پنځمه خبره ده شو قبل القول والعمل نه لا معلومیږي چې علم د حاصل کداغي نه پس ګوري قول او عمل کوا چې قول او عمل پس د علم نه دی علم دیني حاصل کړي نو ګوري چاته خبرونه کې علم دیني حاصل کړي ګوري عملونه کې دا قانون شو دا بل خبره شو بغیر د علم نه خلیل دي خبرونه دي ګړي وړي بوي بغیر د علم نه ګوري عملونه کې فعمل دې به د علم نه ګوري ارتبه دي برباد وي دا یو خبره معلوم دا پنځه خبرې شوي ورپسې شا لقول الله عز وجل قلت یو نقطه ملحوظه چې قبل القول والعمل لك عمل وقول لشامل لماذا تسوي لك بعد اذا اعمالنا اعمال قلب تجي تصديق شو بعد اعمالنا اعمال لسان تجي قول دي بعد اعمالنا اعمال د جوارح دي دا غیر شامل شو نو د جواب دا کومه چې په عرف کې عموما د عمل اطلاق د جوارح او باغی کې سوا د جبنا جب د فرضان له قول استعماليږي نو د فرضان له تصدیق استعماليږي نو دا عمل مختص په نور جوارح او سوا د جبنا عرف کې او یاداب ویما عمل عام د کې د قولنا اغلستان ولا تلفظ نه مراد د قولنا بل جاتا تعلیم مراد دی دا سبکم باب العلم قبل التعليم تعلیم بقول کېږي باب العلم قبل التعليم والعمل بل جاله تعلیم ورکه یا خپل عمل کې دا غي نمکه ور حاصل کوا حاصل دینه کبیا بل جاله تعلیم هم نشي ورکول عمل هم نشي کولای مکذا بقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم علم مقدم کو امام بخاری فبدا بالعلم علم مقدم کو چا باندې په دې چیز باندې هم الاول ځان پوهه کا علم دشته کنيستا علم د حاصل جو الله اشتهم واحد لا شريك هم دې نو بیا به لا اله الا الله او ورپسې راځي واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك استغفار باندې مقدم شو د الله ذات او وحدانیت یو نه پیژن نه تلفظ او تصدیق کول شي او نه الله نه بخنه غوښته شي ور علم مقدم شو فبدأ بالعلم قبل التصديق لا اله الا الله قبل القول لا اله الا الله وقبل الاستغفار تكليف مسيح واستغفر لذنبك فاعلم انه لا اله الا الله وبتنغري واستغفر لذنبك باقي مقدم شو نقول ما تبدا علم فتو لګي ته کوي علم مقدم دي په تصدیق او استغفار ټول باندې هغه معلومه شو او دویم دلیل سره دویم وان العلماء ورثه الانبياء لقول الله عز وجل او لا امر ولا لان العلماء ورثه الانبياء لان العلماء ورثه الانبياء نو ان چوب نو عطف میں اوکو پاغا قول باندے نو ان میں مفتوح کو او که ان ویم نو حکایتن بیم دکا حدیث کی ان دے ان العلماء ورثت الانبیاء نو که ان ویم نو عطف بے اوکم پا قول باندے دلام لاندے بشی کوئی گے بیا با ان ویم او که حکایت باندے اقل نو حکایتن حدیث کی لفظ ان دے ان العلماء ورثت الانبیاء هلا کوئی العلماء ورثة الانبیاء دا څنګه مفهوم وای ها اصل حدیث ترمذی ابن ماجه دغه کې ان دی
ان العلماء علماء كدي ورثة الانبياء وارثان د انبیاء دي والرسول ضمیر انبیاء تراجه دي پری خوذل دی وات انبیاء ځان د بر نفس العلم علم لنا نبی علیہ السلام فرمائے ترکت فیکم امرین ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب الله و سنتی کتاب و سنت پرېخه دي کته وې دي نمرات او عمل په کتاب او په سنت ته نو عمل محکمه وي موقوف پچا دي فعلم اقیم الصلاة علم دینی حاصل کړي تا پلار په عمل نه دي کوله آتو الزکات علم دینی حاصل کړي تا بابا په عمل نه شي کوله ویږي په نو علما چې ورثوا العلم علم ځان نفس پرې مرګ نفس پرې خودن من نو علم پرې خود نو دا وراثت دا انبیاء دې شابته نو چې کوم چې دا انبیاء وراثت ته نو مبعوثین انبیاء دی لدی اهمیت استعمالون کا علم اهمیت معلوم شو او چې تاسو پرې خېره نو تبه اخذ کې نو تعلم دې معلوم شو اخذ به تعلم نه کیږي بل حدیث معلومیږي من اخذه اغسو چې اخلي دې علم لرا نو اخذ بحظ وافر یا دا اخبار دې لفظا معنا یا لفظا اخبار معنا انشاء دعوایا من اخذه اغسو چې اراده د اخذ درې د علم من اخذه اغسو چې اراده د اخذ درې د علم او تعلم کوي اخذ بحظ وافر معنا خبر معنا انشاء دا فليأخذ بحظ وافر پورا حصہ دیوالی الکه میراث چې سړی د پلان اخلي نه مخلي کې پورا اخلي پورا نو پورا واخلا هم د عقاید وینا هم د اعمال هم د معاملات هم د اخلاقیات او آداب یو د نغوري پاتې نشي پورا واخلا دا کله تا پیغمبر پرې خې د اسلام میراث ته طریقه څه ته وایي بس لا خبره ده میراث 50 چلیږي په طریقه کې طریقه په فتحې د او په کسرې د سره طریقه خطا ده طریقه او طریقه وتولي وي ما يتركه الميت من المال ما يتركه الميت من المال هغه ته طریقه وي نو د پیغمبر نه پس شي پاتې دي ترکت فیکم امر دا طریقه شو نو میراث په طریقه کې چلیږي د پیغمبر طریقه هم ده نو طریقه چې پاتې شي نو خلک اخذ د خپل حصے وافر کې نه کوي چې دې کوي د خمقل دی وقوف دی او پورا مماکسه ولا کوي مناقشه ولا کوي اشاره ما لدی کی سره کده کې راتا نو د علم په حصول کې پورا مماکسه او مناقشه او حاصل کوا من اخذه اغسو چې اراده د اخذ لري پورا متضمن نه معنا د اراده لرا نو اخذ فليأخذ بحظ وافرين الکه دینه پورا تفصیل پورا کما خبره معلومه شو ترغیب د تعلم الله اکبر څه معلوم شو دقه یو غرض د امام بخاری ترغیب د تعلم او فضیلت علم ته معلوم شو ترغیب د تعلم او تعلم د علم دی او د علماء فضیلت معلوم شو دا وارثان دي د انبیاء دا وارثان دي او د ابو هريره مشهور حدیث دی پکې کنه علماء ذکر کړی دی د مدینه بازار کې اعلان وکړي تاسو خپل سفر کې مصروف یې او راځي پیغمبر میراث جماعت کې تقسیمېږي مشهور حدیث دی القرآن کې ابو هريره میراثونه تقسیمېږي ال عبد الله بن مسعود والتبل درسونه شروع وي دغه میراث سره دی السلام دی مخکې دا د معنا سره من اخذه هغه چا چې واغشته د علم لرا جمله خبریه د لفظا هم معنا هم د معنا چا چې واغشت د علم لرا اخذ بحظ وافر قريت واغشتا پورا شی واغشتا علم د سوالي دا پورا شی نه دی او دا مال او علم چې والی پورا شی دی ولې ځکه مال د تحفظ د انسان د بدن کوي او صرف په دنیا کې کوي او علم تحفظ د روح او د بدن د دواړو کوي او دنیا کې کوي او آخرت کې کوي نو کومه پوره حصہ شو څه به کړه چې کم شي تعالی لږه فائدہ درکې هغه پوره حصہ نه ده چې کم شي تعالی پوره فائدہ درکې هغه پوره حصہ ده نو مال وقایه صرف د بدن ده او علم وقایه ده چا ده د بدن هم د روح هم ده روح دې ساتي د شیطان او د خواهشات او د جهنم د عذاب او د دنیا د تذلیلاتونه
د دواړو کوي د دواړو امي ته وګوره چا سره چې مال دی صرف دغه د خپل بدن حفاظت ته باقي نشته او چې کوم مولا دی او په هغې باندې لګیا دی عمل کوي رښتیا ووایه د بدن حفاظت هم شو او د روح هم د روح هم د آخرت د دنیا نه او هغه متهم دی په دنیا کې د تهمت نه بچ دی او هغه آخرت کې برباد دی د آخرت هم ځان نه بچ کړه نو ځکه پوره حصه شوه من اخذه دا چې واخېسته علم لره نو اخذه پوره حصه یې واخېسته په نسبت د مال د کمال وقایه د نفس دا وقایه د نفس او د روح د دواړو ده مال وقایه صرف په دنیا کې ده او دی په دنیا او آخرت دواړو کې دی پوهېږئ فکر او زه پر یو بل نقطه مې ذهن ته دې وخت کې راغله ادا چې مال صرف وقایه د ظاهر ده او چې علم چې حاصل کړ نو د ظاهر او باطن د دواړو او د مروت چې کوم خلاف مروت امور دي ملا سړی د هغې هم ځان ساتي خامخا ترې ځان ساتي نو ډېره لویه حصه شوه دا اوس مخکې لاړ شه ومن سلک دریم دلیل ومن سلک طریقا یطلب فیه به علما هغه څوک چې لار په یو لار باندې او طلب کوي په هغې کې د علم په سبب د دې لار سهل الله له اسان به کړي الله دې سړي دپاره طریقا الی الجنه د سلوک د مراد د ظاهري لار هم بعضې علماو مراد کړې ده لکه تاسو په دې لاره راغلی د علم د حصول دپاره هجرت ته وکړه هغه هجرت مصطلحه نه بس جومات پرېښودل کور پرېښودل کلي پرېښودل مدرسې ته راتلل سلوک دی وکړه لیکن نور علما د سلوک د طریق نه مراد څه شی دی طلب د علم اخلي اگر چې په خپل کور کې ولې نه کور کې د والد صاحب ناست دی او د هغه نه علم حاصل دی دا په سلوک د طریق کې راغی یعنی طریق سبب د وصول د مدرسې دی طریق سبب د وصول د بیت دی نو مراد ته نه هر هغه سبب دی چې ته په علم حاصل کې کور کې دی ولې نه خو تعلم به سلوک ته راځي ضروري دی ښه را روان دی ومن سلک طریقا هغه څوک چې لار په یو لار باندې یا من سلک طریقا چې یو سبب اختیار کړه دوار معنی وکړه چې طلب کوي به په دغه طریق سره په دې سبب د علم سهل الله طریقا الى الجنه امام بخاری بیا تعلم فضیلت ورکو چې متعلم تر جنت لار آسانه ده ومغه خبرې کنه ترغیب د تعلم ورکوي ٹھیک شو او فضیلت د علم ورکوي ضمناً او فضیلت د علماء او د چې ما درته وې ځکه نیغ به جنت ته ځي پوهېږې او بل څه چې شو چې تقدم د علم شرافت د علم هم درته ووې ورپسې شه وقال بل دلیل وایه ولې لار به اسانه شي دا علم دی حاصلې څه دپاره الله اکبر مولانا صاحب یو نقطه ذهن کې واچوي چې خبره اسانه شي دا مونږ لفظ زمونږ د دې ټولو خلکو د خولې نه یو ټکي وځي او هغه دا دی چې د پلان کې میشن د پلان کې میشن جمع دی کا میشن جمع دی کا میشن جمع دی کا خولې نه وځي که نه وځي نو په حقیقت کې د پیغمبر میشن ګلا جمع دی په حقیقت کې د پیغمبر میشن چا جمع دی کا کړی که مولا نه وي نو د پیغمبر تعلیمات به ټول ختم شي د پیغمبر علوم امت ته رسول د پیغمبر مقصد د بعثت خو تعلیم دی هغه لاره هغه شي چا ځای نیولی دی هغه علماو په لاس کې نیولی دی مشن دقه دی مشن او الله چې انسان لېږلی دی دنیا ته نو خلافت دپاره لېږلی دی چې دی به خلیفه او د خلیفه مقصد څه شی دی چې دی به احکام شرعیه خلکو ته رسوي دا د الله کار دی الله ته به خلک بلي رښتیا ووایه دا د چا کار د مولا اول نمبر شی علم دی بنیاد دی دا بنیاد علم نه بغیر کار څنګه کېږي او په موږ خلکو بعضې خلک اعتراضونه کوي دا اصل عمل څه موږ انکار د عمل نه دی کړی خو عمل به ستا پلار بغیر د علم نه او چې عمل پسې شاته علم نه ګورې بلو تفصیل درته ما ووایې عمل پسې شاته علم نه خو تبعي ده ما درته مثال د موټر در نه که ما خو ډېر لوی تفصیل درته وایي پوره تفصیل مې درته وایي کتاب العلم په دا اول کې نو عمل بغیر د علم نه ممکن نشته بالکل ممکن نه دی چې ته بغیر د علم نه عمل حاصل کړې ګمراهي به نه جوړه شي تباهي به نه جوړه شي ما خو پوره تفصیل درته ویلی دی پړم بیا ورځ بعد مخکې ده زه مخکې لاړ شو کوم ځای دی وقالوا لو كنا نسمع وقال وقال انما يخشى الله من عباده العلماء انما یقینا خبر داسې هغه خونان مولیان داسې معنا یا خونان مولیان انما خبر داسې د بله نه ده هلکه داسې وایي که نه وایي انما خبره دا د بله نه ده دا څه مطلب شي خبره دا د بله نه ده دا عرفي معنا نه ده ټیک ده معنا ټیک ده چې خبره دا د بله نه ده لیکن دا عرفي معنا نه ده انما یقینا
انما سمانا مې کړه یقینا داسې وایا خبر ادا د بل نه ده مخکې ده عمر دې بل قنان استادان دغه څه ویل انما خبر ادا د بل نه ده یخشى الله من عباده العلماء یریږي د الله نه په بندګانو د الله کې علما خوف او خشیت د دې خلکو زیات دی وې مولانا صاحب خشیت څه ته ویل کېږي مطلق یری ته نه وایي ګورې هغه یره سره د تعظیم نه کله مثال در کوم یو دی چې سړی د مار او د لړم نه یریږي مار او لړم نه هغه خوف شو هغه روع شو خوف شو چې مار او لړم نه یریږي او یو سړی د پلار او د استاد نه یریږي دواړو کې فرق دی د مار لړم نه چې بنده یریږي نو هغه یره ده خو مقترنه ده ظلم سره ده چې د مار لړم نه ظلم دی او د پلار او د استاد نه چې سړی یریږي دا هغه یره ده چې دې کې مقصود تعظیم او تادیب دی نه پکې په خبره یعنی پلار خو سړی پلار خو بوډا دی پلار خو مار نه ځان نشي بچ کولی او ټک بدل درکړي او زمري بدل ټک درکړي او پلار سره خو کرانېږي په یو ټکې والي شي هغوی بوډا دي لاندې وراوړي نو د دواړو منځ کې فرق شو که نه شو مار لړم زمري نه یره کومه یوه ده هغې کې د هغه ظالمیت ذهن کې پروت دی او د استاد او د پلار نه چې یره هغې کې څه چې منځ کې پروت دی د تعظیم سبب دی هلته هغه ظالمیت سبب د یرې دی هلته څه سبب د یرې دی ظالمیت دلته سبب د یرې څه دی تعظیم نو د الله هغه یره خشیت لپاره استعمال شو چې موږ د الله نه یریږو خو ظالمیت هم نه دی چې خدای ظلم کوي په موږ باندې تعظیم عظمت تبارک تعالی ما چې موږ وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره د الله د شان مناسب تعظیم موږ اونکه ځکه یریږو چې صدارانه کې هغه تعظیم په مال هم دی چې زکات دی په بدن هم دی چې صوم دی هغه تعظیم په دې چې الله د منکراتو نه د منکراتو نه ځان وساتو ویږي په خبره دا معنا د خشیت ده انما یخشى الله یریږي د الله نه الله مقدم کمن د عباد خپلنا العلماء ولي مولانا یا صدا ځکه د خشیت تعظیمي مخکې علم غواړي ادراک غواړي چې ادراک نی کنه موسی علیه السلام اغاز اور لګوتې وړي ولې ادراک کوي نو یا یو ماشوم دی د مار سر رانیسي ولې د مار سر رانیسي چا به ادراک نشته بجلی تار لم ګوتې وړي ولې علم نشته نو د عالم علم شته د الله په ذات د الله په صفاتو د الله په عذابونو نو د کې خوف او خشیت زیات دی مخکې ده انما یخشى الله من عباده العلماء نو ګوره څه دې معلومه شوه نو فضیلت د علماو دې ثابت شو که نه شو ما درته وي فضیلت د علماو یا فضیلت د تعلم چې تعلم نه پس بدن عالم جوړېږي یا ترغیب د تعلم چې دې خشیت والا کې داخل شي ټولې ووایه یا فضیلت د علم قال فرمایي وما يعقلها الا العالمون نه پوهېږي په دې خبره مګر عالمان ګوره فضیلت د عالم دې باندې جو او فضیلت د عالم لکه ما چې کومه وجه وې دا مستلزم د فضیلت د چا لره د علم لره او دا مستلزم د فضیلت د تعلم نه به تعلم نه کار نه کېږي وقالوا دا خلق بسوي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو كنا نعمل ينذي ویلې لو كنا ولې علم ندی عمل ندی کړي به شک راغی د وجه دوزخ درالو خدا عمل موقوف پچاو علم کړي به مخامخ عمل لو كنا نسمع او نعقل باخرت کې بوي چې کوم وخت اعمال نبی لو كنا نسمع او نعقل کومنګا او نسمع د بل چا نه ذکر کړي وي او نعقل یا د خپل عقل نه مکارغشته وي یا خود استاد نه ذکر او نعقل یا په خپل هم حاصل کړي وي کنه ځکه فرشتہ ورته وي ما دريت ولا تليتا ما دريت زمانہ عقل نه د خبيث بچي کار نه لريسته ځکه مولا درته نه ملاوي د عقل نه ودي کار غوښتو وما تليتا د چاته بيداری دې نه کړی مولا په څه نه تلې نه عقل نه امکان نه لريسته نو ما دريت چې څه دی عقل او ما تليتا زمانہ اتباع د بچا یا تلاوت د قران وغيرها وغيرها نه دلته کې دواړه شو
دلته دواړه لو كنا نسمع فنقل مو چا نزدکړه کړې وي او ناقل عقل نکار غشته وي د الله دی قدرتونو د الله ذات معلوم کړي او په انفسکم افلا تبصرون نو ما كنا في اصحاب السعير يعني لو كنا اهل علم ما كنا من اصحاب السعير لو كنا اهل علم او علم حاصلېږي په سمع باندې یا په عقل چلولو سره د الله په ملکوت وغیره وکړي نو دا چا صفت شو د علماء دا مسلم دی په فضیلت د علم لرا دا مسلم فضیلت د تعلم لرا دا مسلم فضیلت د تقدیم دا تعلم وعمل باندې مخکې شاه وقال الله سوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل استفهام انكاري دي آیا برابر دي علماء او غیر علماء افغانی سے بھی تقریر او ناشنا خبر باغ کولا کنه پښتو سره یو شان وکولا هل يستوي الذين يعلمون آیا برابر دي مولیان والذين لا يعلمون عوامیان مولا وامی برابر دي چرې برابر نه دي امی چې ته مولا ته رسیدي شي دواړه برابر دي هغه خو جاهل دی شرابي دی خنزیر خوري ګړیږي بربند ګرځي خدلور بربند ګرځي ولی ځکه د هغې په زړه کې خوف خدا خشیت نشته او موقوف په علم د علم نشته یا نصوصو پورې ټوکې کوي ځکه پوهه نشته نصونو پورې دا وي بیکورډ زړې خبرې دي او موږ نوې زمانې سره ځان برابر بشرف دی خدای بې خو باسي هغه به څه وي هغه یو قانون وکړ روشن خیالي او هغه به وایي موږ دا مدرسې په دغه کې په دایره کې داخله وو څه ورته وایي دا مدرسې چې دي نه دا وایي په روشن خیالي نه یو بل ټکی وي وایي دا موږ په سلفه د استعمالو نو وایي دا موږ په هغه دایره کې داخلول غواړو یعنی مطلب دا چې د کالجونو یونیورسټو په شان جدت پسندی به دی په استعمال ولا ها قومي ادارې مې داخل کړ قومي ادارې پیژره لکه یونیورسيټي او کالج نو مدرسې نه یونیورسيټي کالج په دایره کې داخله ولا چې دا څه چل کو چې دوی دقه څه بعضې مدرسو والا اوس هم دا چل کوي کورسې پکې کېدي میزونه پکې کېدي او هلک د ټوپۍ په سر کې ټوپۍ ته ضرورت نشته او ګیرې والا داخلي دي چې بېګیرې هم راستی شي او لنډ کمیس هم اغوستی شي اوږد کمیس هم اغوستی شي پټکي ترې مجت نشته چې د قومي دایرې سره برابر شي چې د دې طالب او د کالج او د یونیورسټۍ د کالج طالب منځ کې فرق نه راځي هغه دا چل کو هلته کې په پنجاب کې په کالج او په یونیورسټۍ کې رقص ور داخل رقص یې داخل ګډه نو قومي دایرې سره برابر قومي دایرې میلان هم دغه مطلب دا طالبان هم سبا به تاسې به کومه چې مدرسه کې څنګه چې اسلامیاتو سکول کې ګوره که نه اسلامیاتو ام ای کوي یا د عربۍ ام ای کوي نو دا خبره نشته ګیره شته او که نشته پټکې شته او که نشته مونځ کوي که نه کوي کمیس اوږد دی او که لنډ دی ټي وي ته کینې او که نه کینې ګناه کوي او که نه کوي دا پروا نشته نو دقسې د دې مدرسو نه جوړول یا لکه پوهېږې مخکې دا دا ولې پوهه نشته قل هل يستوي الذين يعلمون زما د اسلامیاتو او که د عربۍ اوس مې روایو په ام ای زما د والد صاحب خاص دوستو او بیا اخره کې د عربۍ ډپارټمنټ چیرمین قاضي مبارک صاحب الله دې او قاضي مبارک صاحب دې مدرسې نه فارغ وکړي دې مدرسه کې هغه سبق هم ویلو د هزاري او دې نه فارغ التفصیل د ما د والد صاحب سره سبقي ملګري او د محترم صاحب د مفتي صاحب د والد صاحب دا ټول سبقیان بیا دې نه لاړ حالانکه دلته سبقي وي دلته مدرس هم والد صاحب ډېر تکړه قابل بیا لاړ بیا صاحب لسم پاس کو لسم نه پس دولسم او دولسم نه پس ورلسم پرایویټ او بیا شپاړسم او د هغې نه پس لاړ بیا عربۍ ډپارټمنټ چیرمین زما وایي نو والد صاحب مې وایي چې ورسره میلاو شي ما سلام ورته ووایه نو زه لاړم اوس چې اوس ورغلم عجیبه خبره ده که نه زه چې اوس ورغلم نو په هغې هلکان مو جینکۍ وي او دا د دوی هغه ورځ وه چې هغه هلکان دوی فري کوي سبق ورته وکړي که نه نو دوی فري کړي وایي زه اوس امتحان له یو میاشت دوه میاشتې کار کوی نو دی هغه ورځ به نو دغه سټوډنټانو د خپلو استادانو له ډوډۍ چای کړ چې موږ څنګه ورغلو زه ورننوتم نور علما مو د چا چې هغه تقریر امتحان وکړو نو دوی ټول ولاړو نو ګروپ فوټو یې اخیسته هلکان ته یو خو جینکۍ ته بل خوا ټول اسلامیات او عربي استادان دي چې راغلل
او نور مو پکې دا په هغه اسلامیک سنټر چې دی هغه ډیجیټل چې یونیورسيټي ده هغه ګروپ فوټو است جنکه خو کوله مخوانا کوله سينو والا او لکانو یو فوټو نه تلخته تاسو ټول سعودي وته دغه ته ولا ګروپ فوټوانو وته یا کې نه ته ما ته پته نه چې دا قاضي دا نو تاسو کوی دا قاضي مبارک دی نو زه بیا ورنم کې راسم چیمبر له او توارث سلام مې د مېډیس ځکه قدر دې ځکه هاي نو هغه ما ته څنګه راغلی مې دغه زما وای ولا وې څه کار کوي مې دغه په منځو مدرسې کې د دې کتابونو مدرس د درس کوم دی مفاهیم مدرسې ما کې پرېګل کړی درسونه نه جوړه وې تاسو له خلکو طالبانو سره جوړ کړل اسم ته جوړه دا خو نوې دور دی او دا مدرسو نه روزه او پر یونیورسيټو کې کالجونو کې خدمت وکړي د عوامو خدمت وکړي دا جماعتونو امامان او جماعتونو کې پیسې او پیسې اخواته برابر ما وی قاضي سے کتنے دا کوته باندې نه چې ما خپل خپل دا پورو دا ستاره برکت پتا په دارالمان رومانیه کې په دا خور کې ناشته نه وکړي او پاګه پور دې ناشته نه وکړي او دغه زړو مليانو ترې ګول کې نه ماته کړي ما قسم په خدای ته دې منځ ما راغوسه نمبر 1 او ما وی الحمدلله زموږ د مدرسو ډېر برکات ته مونږ په فخر کوو او چې ترې پاګه دې راکې درنه پاتې شي نخپل پټکی غورځي نخپل ګیره غورځي نخپل حیا غورځي کدي په جمعات کې په الحمدلله د مولا غیرت دینی دا به محسوس کې او مې چې دی نو څه ترا چې نو ګروپ پټوان به دینه کو سره بیو بس نه ګروپ پټوان به دینه کو سره بس دیله مارو بس د اسیم نو تاسو دیله مارو بس دینه کو سره ګروپ پټو بس دیله مارو بس دینه کو ته ټیچینګ څنګه ته ما سره کولو شنو ولا نه ما خبرو طالبانو تخپل اخلاق خو دې الحمدلله او په طالبانو په ټیری روز کم شي مې زما په مدرسه کې یو طالب بيګریونه زما مدرسه کې ان شاء الله العزيز چې اکثریت پټکواله زما یو طالب به مازونه وي زما یو طالب خلاف مراد کارونه استاد و د اسلامیات او د الکانو وجنه کوته و یاره څه کښو کتاله او یاره د مدرسو په دې پوښتنه نه ته ما وینم مضبوط کړه دا ټول راځي ته پوښتنه په خبره بهر کې الحمدلله دا مې تصریف دی پوری چې ډېر خلک پر علماء نن سبا دارومدار او بنیاد تدین الحمدلله مدرسه مراد الزام اسلامیت خو دې کې تاسو کده ام اسلامیت کورس وکړ کنه یقینو چې هغه کورس د ام اسلامیت د ګون مدرسه ده اصول فقه او احادیث او صرف او نحو دا ټول د مدرسې کتابونه چې وګوري او په حقیقت کې باغ علم اسلامیات دی دې نشي کولی چې حقیقت کې سره علم اسلامیات کې نو مولا به کوي دې مولا نشي کولی اب مولا به کوي هغه د تحلیل پر تحلیل نه فارغ علم اسلامیات کورس دا دی لکه چې اته کاله تکي کوم کتابونه تو کته لومړه کاله تو کارو کورس دی تقریبا دې ترا منطق او فلسفه او عرب کې دي دغه اته کاله کورس او اوکې لیکن هغه خلک چې پاسو ګوټه راته لګي نقل کوي او فرقه پات ځکه مقصد سند د مقصد د علم اصول لري او الحمدلله زموږ مقصد ذکر دا چې بل توخایو موږ نو سپورې په مدرسه کې د دنیا مدرسو ته تللیما درسونه لا ضرور پینځه مدرسې ته تللی ترنه پورې قسم په خدای کمانه یو محتمل ته پوس کړی چې تاسو سند وخایا ډیګری دی وخایا او څه درجه لري او څه درجه لري زموږ دا سند بس اثر اتصال دا دغه لپاره یو شی دی نو څه خاص فائدہ نه لري هغه سند استنی زخه ډیګری وسره الف لام نه د ابجدونه دي خبر او ډیګری وسره علم مقصد خوف خشیت الحمدلله ممکن ښه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دواره چرته برابر نه دي عالم او غیر عالم مولا او امی برابر نه دي نو معنا بیا چې وایو نو معنا تاسو کو وي ته سخت کتابونه خې نو غالبا چې کافیه مې خوله کسه شرجامي مې خوله نه نو ما ته وی چې الکلمه لفظ او جعل معنى مفرد دې کې تاسو را نه کاو نو زه په ورمخ کې شوم یو بل دی اوسم چې پروفیسور دی هغه د نحوی کې پی ایچ ډی کړی دا په مصر کې کړی دا په مصر کې اوس مې مخدوس دی اوس لګوي شوی دی اگر انا تاسو کو مولانا صاحب الکلمه لفظ مې راځي تاسو ما تاسو کو مې دا ما ذهن کې وشکال دی مې ما ذهن کې کوم وشکال دی چې دا لفظ د کلمه المفرد کې مرکب دی کته چې دا مرکب دی نو الته کې دغه وایي
کافی ملاوي الکلمه لفظ وضع لمعنى مفرد او چې د کوم شي وضع د معنا مفرد به مفرد او بعض وی الکلمه لفظ مفرد مفرد تفصیل موته هما او کته مفرد وي نو دا خو جز د لفظ دال په جز د معنا باندې الکلمه کې الف لام دي کلمون دي او تا درې څه مرکب دي او جز د لفظ دال په جز د معنا وي مرکب والله ټول سترګې دا جوړې دي موږ تعالی ته پوس کوکاره کته موږ نه تاسو کې دې زده ودوي بس کې ته ودوي حاصل د خسر ساده شو د وجه نه دی خبر دا خبره مې کوم ذهن کې راځه الکلمه کته د مفرد وي نو دا خو جز د لفظ دال په جز د معنا لري او کته ته مرکب وي نو چې کافي ملاوي چې لفظ نو ځاله معنا مفرد چې دا کوم شي ولا د معنا مفرد نه مرکب دي ټول وځي تاسو کوم په جواب درځي یاد تر جواب درته کوم د دې الکلمتون دا قائم کافی مولا چې کوم تعریف کوي دا د دې الکلمتو د لفظ نه کوي دا مرکب دی سمانا څه په باندې د دې د الکلمتو تعریف چې لفظون سره کوي دا هغه کلمې کوي چې مستعمله ده په عرف کې د لفظ تعریف نه الکلمتو نه پیږي په خبره دې لفظ تعریف کو بیا به موږ داسې کوو چې دا لفظ مرکب د دریو کلماتو نه دی یو الف لام دی یو کلمون دی یو تا دا الف لام دا معنا ورکوي کلمون دا معنا ورکوي تا دا معنا کوي دې لفظ تشریح نه کوي د چا تشریح کوي په لفظ نو د علمانه مفرد سره چې مستعمل ده په محاورات د عرب کې هذا هو دا یو جواب دی سمخ کړه لو پسې چې مالک والله تاسو ما ته ټول خونان یو دی چې هیڅ نه خبر زمات کېدا خبر کې بدن خدای تاسو کې د کافیه ښا ما یو مرګره دی هغه ماته یو سړی کتاب کې خو کافیه کې خو د سکول استادو چې ماته دا وایا نو ما ورته وی چې الکلمه لفظا فإن قيل في سوالو کې موږ دا جواب ورته کوو سوالو کې موږ دا جواب ورکوو کوو کې اعتراض کې موږ دا جواب ورکوو بیا هغه په کتاب کې موږ دا کړو مې چې پویوم لیکنه وی چې سوالو کې هغه جواب ورکوو د سوال نه کوم چې څوک څه ما یو کړه ته ما ته قبل چاته ما ته قبل چاته ته ما ته ما سوال نه کړی ما ته په مطلب په کې چې دې مطلب څه دی او په انقیل چې هغه انقیل راشي بیا جواب ورکاو دې انقیل نه ما خبره ولا دې ما کړه خو دې قیل قلنا کې ډېر لوی علم دی ګورې چې حقیقت دې قیل قلنا سره ډېر زبردست علم حاصل دی کمال پدې کې زوس مخ کې دا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي الذين لا يعلمون چې مليان دي والذين لا يعلمون غیر برابر نه دي فضیلت علماء تبارك مقت وفضیلت علماء سلم فضیلت تعلم لرا او فضیلت علم او فضیلت تعلیم لرا او تعلیم قبل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا الله اكبر من يريد الله به خيرا اغفر کراده لري په الله په باندې خیر په دنیا کې هم او په عقبا کې هم يفقهه په دین کې پوهه ورکي اوه دین کې پوهه چاله ورکړه د خدای خیر کثیره ورکا د خدای څور ورکا خیر کثیره په دنیا کې هم په صف د علماو کې داخل شو او په علماو چې کوم رحمتونه وريږي دي باندې وريږي ورته او په عقبا کې لوی مراتب دی ورلا يفقه التفقه في الدين علم دي نو فضيلت علم معلوم شو فضيلت علم تعلم فضيلت تعلم معلوم شو علم العالم فضيلت عالم حاصل شو او تقدم معلوم شو وانما العلم بالتعلم فضيلت علم حاصل شو زمنان فضيلت علماء حاصل شو او دا علم او دا عالم بس جوړيږي بالتعلم امام بخاري په کتاب کې ورې مولا نه جوړيږي زهيرات پدې کړه زهيرات پدې دا نه ورانه والا یاد چې د دنیا کتابونه دا ډاکټر یې وګرځي کنه هغه ته به ډاکټر نه وي ډاکټر به تکاله وي چې د پینځه کاله کورس او که یو سړی وته وي چې نه دا ټول کتابونه زګورم د اردو ترانسلیشن شته کنه دا به وګورم هغه نه ډیګري ورکړي نه سند ورکړي نه هغه په هسپتال کې نوکری ورکړي نه هغه د دکان له کولاولو اجازه ورکړي کله به ډاکټر وي چې ال خپل ډاکټرانو ته ګونټي ماتي تعلم دا رنګي اګریکلچر یو زمیدار راول موغو ته چیر ورماله هر څه راځي تاسو په دې هر څه پیغام په دارو دربلو مو پیغام په دې کار وندم پیغام تا کوم دې سبق ویل چې ترڅو په اګریکلچر یونیورسيټي کې د سبق نه ویلي درنه سند ملاويږي نه نوکری ملاويږي نو ورته غری ماهر وي څنګه انجینیر او مولا
زبر دو کتابه ګوره او منبر ته یو تقریر کوه تر سوچ دې په مدرسه کې ګونټې نه ماته کړي نو تا ته مولا ویل شرعا او عقلا ممنوع دي نشي ویل درته وینها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحلق یوم الجمعه اذا قیامت د جمعې پر ورځ باندې به حلقو کې نه کېنه سکونه کې به کېنه چې خلکو ته سهولت راشي تخطي علی رقاب الناس بیا خلک نه کوي سکونو کې کېنه یو مولا صاحب وینها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحلق یوم الجمعه جمعې پر ورځ کار نه کوي ته پوهېږي په خبر اوس دا خبرې خو تعلم نه بغیر کېږي نه یعنې فلان کېږون فلان کېږون فلان کېږون به درنه جوړېږي مخکې ده فلان کېږون پېژنې د نوم یې نه علمه پرېږده خبره خلاصه شوه ویم درته انشاءالله صبر کوه ورپسې شه وانما العلم بالتعلم علم حاصلېږي په تعلم نو ګوره پته ولګېدله لکه سوال وکړو که نه یو وختي راسې خو تا موږ ترجمه الباب کې ښودو چې د تعلم ترغیب ورکوي چا ورکوي تعلم او دې کې خو د علماو د فضیلت روایات کې راوړل امام بخاري کې د علماو د فضیلت د علم معلوم شو او علم په چا حاصلېږي په تعلم فضیلت معلوم شو ډېره تعلم نه بالکل نشي زده کولی مخکې ده خو مولا زده کړه به خامخا کې تعلم او تعلم به خامخا به کې زکله به خامخا او تعلم څه ته ویل کېږي تعلم د کتاب نه نه ښه تعلم د عالم نه وي تعلم د کتاب نه نه وي تعلم د چا نه وي د مولا نه وي د عالم نه وي وقال ابو ذر دا خو دلته کې د معلق وګول ترجمه الباب دی ښه ترجمه الباب دی دا خو دا معلق راوړو لیکن په عربي کې دا موصول دی رواه الدارمي موصولا او دا یې ما ته ګوره لغوندې حضرت ابو ذر په حج په مقنات په مینا کې او دنیا پر راغونډه د مسایلو فتوی ورکړي یو سړی راغی څوک وی دا حضرت عثمان رضی الله عنه او توره او پسې راوستله وی تمانی منې کړی د فتوونه پښتوی وسره کوله پښتوی کوله او دې منې کړی مو وی ته بالکل درس تدریس وکې دا غو تفصیل مې ته ویلې دا کله جمع علماء قائل بس وی ته بس بل عمل کوو ته بنور درس تدریس بنه کې جګړه جوړیږي نو عثمان صاحب دې سو کوئی دا کړي سو کوئی بل صحابي دی یا بل سړی دی امیر دی یار څوک دی او خوشتبي وسره کوله وی تمانی منې کړی د دردونه باندې کې نو وتسوي قال ابو ذر اننا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق دين من شمن قولي قال ابو ذر اسوي لو وضعتم الصمصامه على هذه تاسو کې خو د تورا ما پرې سټ باندې صمصامه توري ته ویل کېږي لو وضعتم الصمصامه فشرط تاسو کې اور توري ډېرې معنی دي اته کې تور په عربو کې ډېر زیاته مروجه وا نو د توري معنی دي حسام هم وته وای حسام متنبی کې دی متنبی صاحب په ډول کې څه بلای راغلی صفت کوي هغه څه وای وی انت حسام الملك والله ضارب انت حسام الملك والله ضارب وانت لواء الملك والله عاقد وانت خطور ہے دا بادشاہ او اللہ تا په ذریعہ وال کړي ودا تا خدای چې لګي دا دنیا فتوحات ته او ته لوا دا بادشاہ او دا جنډه په تړل غواړي کنه والله عاقد خدای سره اے حکومت دا شاعرانو ساجيبه دي مخکدا قال ابو ذر لو ذات براد کې خدای استمسا مدتورا او دا متنبی فالف لا ورابي د زبر شاعر یو سره زهیر هغه سره دا غي د دنیا مذمت کړي خدای پسې مور پسې څومره سپکه ور پسې بشیرونه کې ویل چې د حق نه وي یو ځل متنبی بلارتنو باران شو غلې شو طوفان شو نو زهیر په مخوره د مټیو پورته وو پیراله کور کې په ډوړې موړې مو پړا جامع مو ته برابر کړو څه کرامه ولو ایسه وته نو چې ظالما اوس ورته کېږي دا خو زما او شیرونو کې چې به د دې په عمر زمان سره تیریږي فیسبوک دونه خطرناک دی که هغه شان دونه خطرناک نو چې بیا وروت نو بیا ولې قصیده په مدح کې نو چا ورته وی چې مخکې ولا مذمت کا ډوړې دې در باندې پړا نو سي صفاتونه کې اصل ور یو شعر تا ګور وی هجوت زهيرا ثم اني مدحته هجوت زهيرا ثم اني مدحته مقم حج وکړو ثم مدحوا ولا زالت الاشراف تهجا وتمدح اذا اشراف کله حج کیږي او کله مدح کیږي ګور ذات درځي ورته حج وسړي د اقوا دي قاتلین کی د چا کوي د شریف سره هغه دا حج د زماني خبره مل په یو ټکی کې کم نه تورته ولا
عجوت زهيرا ثم اني مدحته ولا زالت الاشراف تهجى وتمدح دمخدا كم ديري لو ابو لو وضعتم تتذكر قالوا التمتامت على هذه ما بريسر او اشاره وقفاتا ثم ظننت بهذا ما دا غماني اني انفذ يا انفذ كلمه اذا سوم خلقتا او انفذ الناس يا انفذ الناس ذرا سوم خلق دي كلمه سمعتها جدا مورد النبي عليه السلام نا كلمه الجمله والا ذکر مطلق کلمه کی فائدہ نشتا سمعتها کلمین مراد جمله مقاله والا ما يتكلم به کہ مورد دی قبل ان تجيد مخک داغه نشتا سورا کاګه دا سورا تجيد السمسامه عليان فاستها سورا پچا کې دې چل گئے دې ټوپونه وای لا سفي کذل کی اخوا سورا وی کما ته دا پته لګی چې سورا دې کې خو راخکه او دراخلو نمخ یو مقاله رسول شم نو دبا هغه وخت یو مقاله رسول الله مبارک چې غیبونه ما بحثونه بونه کم پرېګه د چې می وجنه خدا مقاله ورسو تمام دا ګور عجیب خبره کله سمعتها من النبي صلى قبل ان تجيد مكه داغنا ان تجيد على عنقي تجيد الصمت على عنقي علي على عنقي دان فتوها فضيله التعليم تبلیغ شو کنه شو شابه فضیلت چا شو د تبلیغ نو د علم اهمیت تبالغ شو او د علم اهمیت مستلزم د فضیلت د علماء اولاد تعلم لټول لرا او قول لنا من الابي شاهد الغائب قالوا تیر شو وقال ابن عباس كونوا ربانيين خدای خلق شي الکه ربانی څه ویل کیږي دی خپل معنا کې حکما جوړ شي علما جوړ شي فقها جوړ شي حکما څه ویل کیږي حکیم دی ته وای چې هر شیخ خپل مناسب وضع باندې کیږي دا حکیم وای هر شي خپل مناسب بلاغت ده هر شي د خپل طبيعت سره مناسب کیږي لکه رسول الله مبارک هغه سړی راغی چې هغه کې د مور او پلار په قدر کې کمی هغه د بر الوالدین مقدر دی اب الله چې ګوري چې د جهاد سستی دا هغه د جهاد په سبیل الله مقدر دی اب الله ګوري چې د تمانه ضرورت دی هغه سستی دا هغه د الصلاه لوقتها وای یا حالات ته ګوري دې حال کې د جهاد ضرورت نه چې څو کم راځي جهاد په سبیل الله دې حال کې د مور او پلار سره د اخلاقیات ضرورت دی هغه یا دې حال کې د مانزه ضرورت ته خلکو کې مسترویج کم دې کې د سلام ضرورت دی سلام علی من عرف ولما تعرف حالات ته دیتا حکیم وي دا نه چې تقریب ته ودرې دی او هر روزه یا رات او یابس پکې یو ځای کې په پنځه کې د تقریب کې ورته پکې وي دا دې نه حکیم دې ته ویل کېږي چې سړی پوي کا هغه ته چې کوم شي ضرورت ته هغه ورته وایا کوم مقصد له غوښتي هغه مقصد بیان کا ور تاسو ته په لې پویو ما تاسو زوبودي مدرسې د پاره چې مدرسې جلسه ده او ما ته تقریر وکوا نو دا هغه خبره وکړه د علم فضیلت دي د حافظانو متعلق د خلکو شوق پیدا شي مدرسې ته انفاق ته شوق پیدا شي د خلکو مدرسې لګاو پیدا شي تاسو خبره وکړه او چې دا مدرسې له بوزي او تفکرات په یابس شروع کې انګا بنګو الف او بي او جیم او کله درې خیبر ته کله کراچي ته تاسو په دور سره او عوامو ته تقریر کې صغرا کبرا بنه جنگي ها دا خبرې مکو چې هغه صغرا کبرا خلکو د خپل علم د اظهار کې دا ګناه هم ده دا پښتو کې خبره کوم دې ته حکیم وایي علما او فقها خو جمع د فقيه دا صرف مسائل شرعیه او هغه مسائل چې شرعي دي او هغه مسائل چې هغه جزئي دي هغه سره تعلق لري مسائل جزئیه شرعیه فقه ولا مسائل او علم عام د عقاید او طول الوردي او حکما بیا څوک شو چې دا چې عالم او فقيه وي چې هغه وضع کوي د هر څه د خپل موضوع سره چې تاسو ضرورت یا کومه زمانه کې کوم ضرورت دی هغه سره کار کوي ډېر خپل معنی وکړه كونوا ربانيين اي حکما جوړ شي علما او فقها جبل الفقيه هغه چاته چې دا علم وي په جزئیات عملیه او شرعیه صلات زکات تفقيه وي علما عام شو دغه تم وي او په اصول او عقاید او اخلاقیات او علم وي اغه لمردي تقریبا او حکما هغه علما ته وي چې هغه هر شي د خپل مناسب وضع سره کېږي تاسو او بعض علما په کې فرق کوي هغه حکما جمع د حکیم د علم د حکمت ورته حکمت سنت وته وي سنت علم او علما بیا عام دي فقها بیا تفصیل بعد تعمیم شو ويقال الرباني يستوي لكيږي الذي يربي الناس رباني قانون په کې زائد دي ها الف نون په کې زائد دي الف نون په کې زائد دي او رب يرب ربا او تربيه نماذج دي الذي يربي تربيه کې د خلق به صغار علم او جزئيات العلم قبل كباره او ذات خلاصه شروع کی دا جزئیات دا والا مسائل وته خو امر وو مسلو نفس وته غټ کتابونه شروع کی
دې ته وایي او څوک وایي چې منسوب بسو رب خدای خلق کله د مخلوق نه ځان قطع کړی وي الله سره وصل کوي ویږي په خبره دا معنا او امام بخاری دا معنا وکړه بهر کې حضرت امام بخاری رحمت الله علیه بلا آثار راوړل د دې آثارونو بعضونه بالذات فضیلت تعلم معلومیږي بعضونه بالواسطه فضیلت د علم امتبان کې فضیلت د علماء معلوم شو ترغیب د تعلم معلوم شو ترغیب د حصول د علم د ټول خبره درې معلومه شي لیکن ترجمه الباب کې آثار موقوفه او الحديث را نه وړو ټول آثار موقوفه دي آثار مرفوعه راونل ترجمه الباب کې خدا چې کوم دي دا ګوره ترجمه الباب صدا حدیث ولا را نه وړو نو ما قدرې خبره کوا تو په کاتب غلطی را او سو کوئی چې نه دا تشحیزا للاذهان دا د ذهن تیزی ګوري چې دلته کې په ټول کتاب د علم او حدیث سره راوځه کوا او یادا د بخول جواب کوم ما مخکې کړی دی چې حالت مې ویلې په اول کې ها اول د کتاب العلم کې چې د دې لپاره مختصر او حدیث او حدیث اشترا د کتاب العلم ټول احادیث دي دلیل کویږي په یا تعمیم د فائدې لپاره یو مولا بدیل یو حدیث وروړي بل او چې د تعلم د فضیلت روایت ګوري پکې دا او کله تعلیم د فضیلت ګوري پکې دا او کله علم د فضیلت کې پکې دا او کله علماء د فضیلت پکې دا ټول یو بل مستلزم زما خلال شوا فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكون بالموعظة والعلم ليلا يذكره وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكون بالموعظة في الايام كما علينا دا مخکې روایتونه دوه درې راوړل دا ان العلماء ورثه الانبیاء دا په شرط امام بخاری نه برابر ها ما ویلو چې کم حدیث د بشرط برابر نه مضموني درستی نور حدیثونه ثابت دي ترجمه الباب کې ذکر کوي مخکې لا ویږي او یبلغ الشاهد الغائب دا اثر دل تر ورو تیر شوی دی اشاره وته شوی دا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولون بالموعظه والعلم كي لا ينفروا ما مصدريه دي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم والمناسبه كتاب العلم طرف واضح والعلم فكر الصراع او غرض امام بخاری رحمت الله علیه ته هم دغه یو حفظ جناکی د مخکې باب نه دا مخکې علم تعلم تعلیم علماء فضیلت راغی نو هم دا راځي چې بل کار باندې کوم د قشي بچو ممدقه کار بشورو کوم نو امام بخاری وی چې نه غوړې داسې بم نه کې تعلم ډیر اهم دی او غوړې وخت ولا ورکا همیشه وت درسونه مکو متعلق علم ډیر اهم دی خدا څخه چې خلق ستومانه کې ویږي په خبره باندې د تعلیم او تعلم تبلیغ ډیر به اهمیت دی او حالات ته ګورا اسو ستومانه نه کې څوک تم نه کې اصل چې صاحب نه شروع کې مازیګر او مازیګر نه شروع کې ماسختن او بل چې په تقریر کې په مخبره کې څوک ګیر کړنو وي دی مولا نن خدای اوس خلاص شي ویږي په خبره بای سره چې کار شروع کی کنه نو بیا د بس کا پچل نه شي چې بس تاسو په خبره ورته د بس کا پچل بیا نه پويږي مخکې دا مولانا ډاکټر شیر علي شاه به ځل خبره کوله زخپل موجود په موقع وی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره زلاله مې مزاریر تا چا بوتلی تقریر ده د مزاریر یو کلی زموږ په علاقه کې موټر د پسلا جګری وزور سره لاړ نو عبد الله ناتفان نه دی تاسو به دا نات ځاغله شیرونه اوریدلې وي دې نوخه عبد الله صاحب هغه په تقریر کې وکاو او هغه په تقریر کې دنه شیرونه بلاره هغه زمانه دی هغه خلکو تقریرونه لبوته هغه پکې نظم مو شیرونه به پکې خپل تقریر به کو نو درې سلور کې تقریر وکاو او دا عبد الله چې کنه دا د مولانا عبدالحق صاحب شاګرد دا ورته سره کړو وی چې موږ لاله نو مولانا صاحب خپل تقریر وکړ نو مولانا صاحب ډېر وخت تقریر نه کاوه ګنټه درې پاو چې دا کوم تقریر وغیرہ نو بیا راځو موږ کوټه کې نه نو عبد الله صاحب ورپاسې دا نو هغه ناشته وخت راغلی او هغه ډېر وخت تقریر کو بیا خو خلک دومره نه کېناستل نو چې را روان شو ما ته وی چې شرایط څه سیوې عبد الله سوې مې چې نو پرسونه وي خدا ټکی وي چې دا د امولیات تقریر تکي نو بیا د بس کا بچل نه دي مولانا صاحب خانه شاګرد دی مو کنه په دې و چې د امولیات په تقریر تکي نه کنه نو بس کا بچل بیا نه پوي مولانا صاحب خانه چې خارج نور څه و نه او شاعر مو خارج نور څه نه نو دا قانون دی چې دا اوس فکر تاسو په دې سره بیا چې تقریر دا سړي راکاږي دا نګور اوس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولهم قال به تاسو
هم د صحابه په موعظه او په علم سره هغه موعظه او علم کې څه فرق دی علم عام د موعظه خاصه کوم علم کې ترغیب او ترهیب باندې مستمر هغه ته موعظه او مطلب ترغیب او ترهیب پکې وي هغه ته موعظه او علم عام دي کې ترغیب او ترهیب یو کوم مسائل او سره بیان ہے نو سب خیال ساته څنګه به ساته لا کې آیات فرو چې خلکو کې نفرت پیدا نشي وګوره تعلم اهم دی خو هر وخت کې سړی مجبور او چې تعلم کوا کله کې نه او استقلال علم اهم دی او چې څوک د نفرت پیدا نه کې تعلیم اهم دی او چې نفرت پیدا نه کې تم ګوره ورپسې شا وای فلا يودي سفيان مراد سفيان الثوري دي اعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود قال كان النبي يتخولون من بخيال ساعه وقت معنا يتخول من رعايه من خيال بيتا موعظه وعلم كلا يدير داخل فنفرت في كراهه الصامه تفر كراهه ملامتيا الصامه واستمانتيا ملل تریوالي په استلینجو اوس مولانا دې ته سوال وکړي چې دا موږ خو سار طالبان کې نه ورته مختلف راځي د 2 بجو او روزانه ورته وایي ها دا یاد ساته مولانا چې چرته د شاګرد او د استاد په مخ کې موازعه وشي موازعه کوي چې ما دا بدون سبق ہے یو استاد ورته وي دونه برته اخر دې دغه ما سامت نه راځي دې کې خو ورته نه مال راځي ورته نه خین استومان تیار دي دا بیا خیر دي مخکې دا نو حدیث نه دا غنی مثالي وته یو دا چې په علم او موعظه کې به د شاګردانو خیال ساتي سامعینو خیال بساتي غیب په ملل او پستو مانچا کې نه چې دو در پدېشا ابو الطياح يزيد بها يزيد بمحمد يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يسروا فخلق تيسير راوله الکه تيسير دا مطلب نه چې وته چې درې مونږه کوو ولا تمام دي ولا سوال زکات کې خیر دې مړ یو زر روپیا ورکړه باقي د تمام نه ګوریا ساته مداهنت فی الدین نه مراد حسن الترتیب والتنظیم مراد يسري بخلفات سانتيا راوله حسن الترتيب والتنظيم لكم دي درس وتاوا تنگواما لكم دي تبلیغ ورتاوا تنگواما لكم دي وقتا تقریر کوا داوی نا اسکه مو باسا اگر یو خواتا وی یو کله بل خواتا وی دا چې کوم تقریر بدور کې راځي دا چې کیږي کنه او پاتې دي نه دي دې دماکی ته ځان جوړي دا غراغي دې غریب له پوسیا ورغه ته ګولار اټی کړي بل پدې جا يسروا نو مراد تیرا مداهنت بالعلم نے مراد حسن الترتیب والترتیب دا مطلب د دین په اصول کې او په ضرورتو کې استثمار رعایت نشتا تنظیمی امور کې رعایت دي په خبره کوئی کې څه کې رعایت دي تنظیمی امور پیرډونه تقریر شو هغه کې دا مطلب شو ولا تعسروا وبشروا خلق الذين ورك ولا تنفروا خلق نفرت پیدا کوي د دیننا دا خبره ورته مکوي چې صرف عزیمت سره تعلق لري نه دا خبره دې او سره رخصت کړه اله کرو جب مفروض او دا ثواب او دا ثواب لیکن که یو سړی یو خزه حامله د خیر دې آزادي یو خزه دا او هغه مرضعه د خیر دې یو سړی مسافر دې پروا نشتا یېږي په خبره موږ اهمیت بیان کا ولاړ دې کولې پناس بلا دغه مطلب دی پرې باندې خدای جنت درکې او باج علماء بل معنا کوي چې تیار چې څه شي دی بشرو د جنت خبره کوي لا ته د دوزخ خبره مکوي صرف د دوزخ خبره مکوي ورته د جنت دوه کوي ترغیب او ترهیب دوه کوا بشرو ولا تنفروا درې معنی درته وکم بعض وخت یو انسان یو عمل صادر شي او ته د کافر شي بس دا له تباہ او بربادي راځي مکوا په توبه واسا مړ الله بده وبخي دا ګناه دې کړی دا مړ توبه واسا الله بده وبخي ټول معنی دي نو څه مطلب چې خلق تا تأثیر ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دا حکمت شو مناسبت تبع دغه شابه اوس امام بخاری دا غب يتحولوا بیان کوي په دې باب کې چې تحول څه ده رعایت څنګه او قبل حادث څنګه او ساتم دې باب کې تحول بیان دی من جعل لاهل العلم اياما معلومه
اي اهل علم الوضع مقرر کړي تحول جو او د تفسیر مقصد ته بیان شي شابه عثمان ابن ابي شيبه دا ابو شيبه د نیک پلار دی عثمان ابن محمد ابن ابراهيم ابن ابي شيبه عثمان ابن محمد ابن ابراهيم ابن ابي شيبه د نیک پلار ته نسبت دی مخکې دا فرمائی ابو وائل عبد الله بن مسعود مراد کی مطلق ذکر کہ عبد الله بن مسعود دے نصیحت بکو خلق فی کل حمیز ہاتھ پانچ انبے فرض دیکھو داغه نصیحت بسو دین بیان حدیث بیان ہوا وقال رجل يوم يا ابا عبد الرحمن ذكرنا لو وجدت ذا خبر تمناكم انك ذكرتنا كل يوم روزانہ نصیحت کیا تھا قال ابن مسعود اما خبردار انه يمنعني ولماذا اما دو معنی دیو خبردار ہے پر راضی جو ہم یہ استفهامیہ و ما نافیہ مرکب راضی تدا خبردار ہے کبلا وغیرہ یا قرینہ خبردار انه يمنعني من في ماذا من ذلك ظهر وجد نصيحتنا ذلك شرط تذکیر كل يوم انتره مشار له مصدر دی تذکیر كل يوم اره وجد نصیحت دا خبر انی اقرأ فاعل لمجموعه متاویل مفرد يمنعني فاعل اذا بد یعنی کراہیت ہاں انی اقرأ ذبت گرم ان امل لكم کتاب فملل او فزیقت او پتنگش کې واچو استومان منظم او کتوی چې نه دلیل سره دلیل خپل وای ورما کی مدعا کی خدا دلیل ورته وي ان تحول مصادر آیت ربنا وموعظه ترى دې مناسبت تباب شو کما کان الکثیر کی نبی نام يتقولنا بها خیال بتا ته پر موعظه تر دمغا مخافت پر يريد با تقول له شقا يتحول مقول له شو لو وجد يريد استومان كان فمن علينا مخافت تر نه متعلق تعامت تر تعامت علينا چې موږ باندې تعامت را نشي مل الله باندې را نشي اوس سوال کوا دو سوال دي یو دا چې هغه به یو پنځمبه کو ځای زیات نه کو موږ روزانه کو جواب ما او موږ ذکر روزانه درسونه کو نو جواب مې تاسو کوم مولانا صاحب دا محمول لکلمت یو سامع د مطالبه کی یو متعلم د مطالبه کو چې ماته روزانه کوا ور علت منتفی علت مدل چې وې د څنګه موایرات او دې نه څنګه موایرات ما ته خامخا غنټه تقریر کې او خلکو ته مو چې غنټه تقریر کوي پروانه دار یا متسامعين مطالبه کوي منتوایا یا پر علت منتفی شو دیمه خبره ده کې واچوا دا چې الته سامع مطالبه کوي یو کس مطالبه کوي نور نه لري او دریمه خبره ده کې او ضمنی بلا واچوا یاد ساته غوري دا امور انتظامیه دي څه دي امور انتظامیه نو په امور انتظامیه کې دوړو یو بل سره سقط په موازعو کې چې ما ته روزانه به یو غنټه کې دوه بکې درې بکې ضرور بکې ورې دې موازعي ته بدعت نه ویلي دغه خلک خطا کیږي چې د بدعت نه ویل کېږي لکه دا موږ چې کومه طریقه باندې درسونه کوو دا درسونه نه صحابه زمانه کې په دا طریقه باندې نه رسول الله مبارک په زمانه کې دا درسونه نو چې دا دی وخت به دا حدیث مو دی وخت به حدیث مو دلته به دا حدیث مو روزانه به مو تله به والی کې یو استاد بل دی بیا بټلې والی کې بل برازي او استاد نه دولت بجو پورې وي دا په کوم کتاب کې دي د تصویر کېږي امور انتظامیه او امور انتظامیه باندې د بدعت اطلاق نه کېږي د بدعت اطلاق په مقاصد کېږي مقاصد کې زیاتې بدعت ته امور انتظامیه کې نه کېږي دا وسایل دي دا مقاصد نه دي ولې حدیث کې راځي من حدیث کې راځي ګوره حدیث ګوره من څنګه دی ودرېګا يا خدايا حديث مشهور حديث مير شو في امرنا هذا فهو رد من احدث في امرنا هذا فهو رد من احدث بدعت اختیار کو في امرنا هذا دین مقصود دین کے في امرنا هذا یعنی بدعت احداث في الدين طویل کېږي احداث للدين نا کوم امور چې د للدین دي امور انتظامیه دي هغه باندې د بدعات اطلاق نه کېږي د بدعات اطلاق په ځای باندې کېږي احداث فی الدین مقاصد زیاتول مقصد زیاتول مقصد کې کیف او کم سره زیادت راوستل چې ثابت په قرون اوله کې نه هغه ته بدعت ویل کېږي احداث للدین او احداث فی الدین دین د بارک احداث کې پروا نشته
او احداث فی الدین بدعت یوا دویمه خبره ته وکړه دویم دا چې بدعت څه ته ویل کېږي چې غیر دین وګرځي څه مطلب باعث ثواب وګرځي او ترک باعث عقاب ګرځي دې ته ویل کېږي دا په مقاصدو کې راځي دا په امور انتظامیو کې نه راځي ماته ګوره که مونږ دا ټیم دا خپل ټیم د ماسپخین نه پس کومه ذکر کو نو ذهن کې دا راځي چې ګناه مشوه او که ساري کو ثواب وشو وایا نه دې نه مونږ مخصوص ثواب نه ګرځي دې تعلم کې مخصوص ثواب دی خو دې امور انتظامیه وضع کول مخصوص ثواب نه دی دا چې لکه ماقام به بخاري وایو او تاسو دلته ماته مهیا یا تاسو مهیا او بالکل مقام وایو اس بدعت پکې دا بخاري لکه رستو کوم درې نه کېږي تا اس بدعت پکې نشتا دې کې څه ثواب ملحوظ نه دی او نه پتر کې عقاب محسوس دغه دی څه ته ویل کېږي مقصود دی یو جن علماء وایي کوم امور چې په مړو کې خلق د ځان نږدې وي هغې ته بدعات وایي او چې کوم په خادو کې هغې ته رسوم وایي ولې وایي د خادو دا چې دوی کوي د ثواب په نیت یې نه کوي او د مړو هغه چې کوي هغه د څه نیت باندې کوي ثواب باندې تاسو پوهېږئ په خبره نو که د جمعې په شپه خیرات ورکې محض د یو انتظامي امر د وجې نه انتظامي امر څه شی دی ادا دی چې یاره زمان چوټي ده او د ښځې مې څه کار نشته او د طالبان هم په دغه جومات کې ټول موجود دي هغې هم د مطالعې ټیم نشته او د جمعې دا شپه هم ډېره برکتي ده او افضله ده نو بالکل دا بدعت نه دی هېڅ بدعت پکې نشته او که نیت دی دا چې نه 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 د دې جمعې په شپه که زه خیرات کوم نو د دې خیرات ثواب نشته او که د دې جمعې په دې شپې نه کوم په بله شپې کوم نو بیا زما ثواب یعنې که دا دې نیت چې شارع ماله د جمعې دا شپه د خیرات لپاره مقرر کړې ده نو الامر لیس کذلک بیا بدعت دی او که دا دې نیت دی چې شارع مقرر کړې ده یو ښه شپه ده پکې کوم یو بهتره شپه د طالبانو پکې وزار دي پکې کوم پروا نشته تاسو په خبره نه ورسېدلی دا مخکې ده نو په امورو انتظامیو باندې وضع باندې اطلاق د بدعت نه کېږي ولې نه کېږي ځکه بدعت ته ویل کېږي احداث فی الدین للدین تنا او بدعت ته وایي چې یو شی داخل کې او غیر دین وګرځي دا خو موږ دین نه ګرځو دا خو اسباب دي د دین دپاره او ذرایع دي د حصول د دین دپاره نو ګوره اوس دا اعتراضونو جواب مې وکړه ها مخکې ده او که ته وایې چې لکه تبلیغ والا چې په بیان شروع کړي په شب جمعه کې نو دوی خو نوي شپې ته رسوي نو هغه خلک په دې خوشحاله وي چې کوم خلک ورته لاړ شي په شب جمعه کې ورته ناست وي هغوی کې دا مطالبه کې زي دغې بیان ده پروا نه لري یا تبلیغ والا یو خبره ده که تبلیغ والا په جمعات کې مازدیګر کینی یا ماښام کینی او بیان کوي ګوره بری دا اعتراض واردېږي هلکه تبلیغ والا ماسپښین هم لګیا دی خپل تعلیم کوي مازدیګر هم لګیا دی ماښام هم کوي ماسخوتن هم کوي یو خو داسې دم نه خو خیر داسې بې فرض کړه نو هغوی هوتې دی له دې د 5 ورځو لپاره د 3 ورځو لپاره که چې دا څیزونه کوي خو دا هغه سړي نه مطالبه کوي موږ ته وایه اوتې دې دپاره دي او که ته وایې نه عوام نو هغوی خوراک په عوامو ګشتو کې چې را دی بیان کوي داسې کوي که نه کوي چې ګشت وکړي او رالل نو دا خلک ذهني ته ور تیار شو که نه دا تیار شو دې دپاره چې موږ ته بیان وکړه خلاصه څه خبره دی که څه نشته خو امیر صاحب دې ګزاره ورسره کوي ګزاره دې ورسره کوي ګزاره دا معنا چې دا خلک خو د کار نه راغونډ شوي دي نو دا دې په وخت ورته وکړه 6 منټه ورته وکړه نیمه ګنټه ورته وکړه چې تګ کېدی شي دا نورې ګورې فضول خبرې دي چې مازدیګر هغوی نه کوي ګچ کوي او ماښام هم کوي ماسخوتن هم کوي او تعلیم وي د هر مانځه نه پس کوي نو تعلیم کې هغوی جبر نه کوي ها یو اعلان وکړي که څوک کښېني هغوی ته یې وکړي ور مطالب شو بیا او که څوک نه کښېنېږي نو په هغوی څه ملامتیا نه کوي یو سړی ته او ته پرې ملامتیا کوې بیا ښه خبره نه ده مخکې د مولانا صاحب بس بکو مولانا